الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه طيبين الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. باب الإيثار في الاستنسال والاستجمار. باب دے پا بیان دے ایثار کی. ایثار بکے پچاکی پا استنسار او استجمار کی. استجمار ویلکیگی محل د بولو د غایتو مسکول په کانو باندې وړو وړو کانو باندې. استطابت استجمار استنجا دا تطهیر د محل د بولو غایتو تداوی لکیگی. خو استجمار دا محتص دے مسح بالاحجار پوری. استطابت او استنجا دا په احجار باندې مرادي او په اوبو په دواړو باندې دا راځي. ایثار دا معنا چې عدد د مسحاتو 3 ځلوي یا 15 ځلوي یا د دینه بروي خو چې وتر وکي. احناف په مسلک باندې اصلي واجب انقاذ محل نه. درې کانی حدیث کې راځي دا مستحب دي دا سنت. اوس کا د انقاذ صفاواله پدری کانو باندې راغی زیادت مکو او کچې ته په دریو نه سلورو باندې راغی یا پشپغو باندې راغی. امام شافعی مولا مسلک دار چې ایثار دا مستحب دی ځکه حدیث کې راغی. استنصار دا غیر د استنشاق نه. فدی توبه چول استنشاق دی. استنصار فدنا او بو استل په خلاص باندې به اچي او په غس لاس باندې به واپس را وباسي. دا ول وباسي ورسته حدیث کې را دي دا خیشوم د دې پدې پدې بیخ کې دا نری نرم اډو کې چې د دې پدې پدې بیخ کې دي په مابین د پدې او د دماغ او مابین کې دلته شیطان شپکې دا زید مبید د شیطان نو ته ولګي go واچوا او به پد چې دنو اغه نه بعد استنصار وکا د دې هغه جاله زی خلاصيږي لکه جولاګي چې جاله واچي کوټه کې او هغه نه بعد جارو را واخلي او جولاګي جاله ورانه کینو به جولاګي چې دوباره جاله اچي نو به تکلیف دی ورته. دغه شیطان دا جاله د دې ورانيږي د دې ورانې دلو د وجنا استنصار مستقل سنت د استنشاق مستقل سنت د شاو. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد وعمر بن محمد بن عبد الله بن نمير جميعا بن عيينة قال قتيبة قال حدثنا سفيان عن ابي سنان عن الأعرج عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استكبر أحدكم فليستجب ذكره وإذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتظر. وبه قال حدثنا محمد بن ربيع قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد عن حماد بن ربيع قال هذا ما حدثنا به ابو هريرة رضي الله تعالى عنه عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر حديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ أحدكم فليستنشق بمنخريه. منخره دا دو سرود پدې ته ویل کېږي د منخرين ویل کېږي. ثم ينتصر. وبه قال حدثنا يحيى بن حسان قال قال عن شان عن ابي بن سفراني عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من توضأ فلينتظر ومن استنصر فليوتر. وبه قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا حسن بن ابراهيم قال حدثنا يوسف بن يزيد قال حدثني حرب بن يحيى قال اخبرنا معاذ قال اخبرني يونس عن ابن شهاب قال اخبرني ابو ادريس الفلاني انه سمع ابا هريرة وابا سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه يقول ان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤذيه. وبه قال حدثني بشر بن الحكم العبدي قال حدثنا عبد العزيز عن الدراوردي عن ابن علي بن الهادي عن محمد بن ابراهيم عن عيسى بن طلحه عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا استيقظ احدكم من منامه فليستغفر 3 مرات فان الشيطان يجري على خياشيمه. وبه قال حدثنا عيسى بن ابراهيم ومحمد بن ربيع قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا ابو جريج قال اخبرني ابو زبير انه سمع جابر بن عبد الله يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا استيقظ احدكم فليوتر. باب وجوب غسل الرجلين. باب دې په بیان د وجوب د غسل د رجلینو کې به کمالهما دا په خېبه مکمل دا ویني. نبی رسول الله وعید ذکر کړ ویل للعقاب من النار اسبغ الوضوء. جهنم کند دی وی هلاکت دی وی هغه چا د پاره د پوندو والا د پاره د اورنا او د سپورک. امام مسلم دا روایت ذکر کړی دا په دی باندې دال دی چې غسل د رجلینو دا واجب دی فرض دی مسح واجب نه ده. په دې جمهور علما او دا مسلک او مذهب دی چې واجب
غسل د رجلینو دی مع الكعبین کعبین پکې داخل مسح جائز نه ده مسح غسل دواړه جائز نه دي شیعگان دغان وی واجب مسح د رجلینو ده محمد ابن جریر جبائی د معتزله او مشروی چې غسل او مسح دواړو په مابین کې د فقه ده چې کوم یو کې وک اهل ظواهر وی چې غسل او مسح دواړه جمع احناف وینا غسل واجب دی فرض دی مسح دا نشته دلیل احناف د پاره د پیغمبر علی السلام او د صحابه کرامو نقل کړي دي په مواطن مختلفو کې په صفات متعدده باندې ټول صحابه کرام متفق دي په غسل د رجلینو باندې او نبی اسلام وعیدم ذکر ویل للعقاب من النار نو دا وعید په ور باندې دا د عدم طهارت د وجه نه دي کدا مسح کافی وی نبی اسلام وعید ولې ذکر کوم او بل دا روایت حدیث عمرو بن شعیب عن ابي عن جده ان رجلا قال يا رسول الله كيف الطهور نبی اسلام برف غسل کفه ثلاثا اغین ثم غسل رجليه ثلاثا فخيدري زدا وینځي دا ټول دلیل په دی باندې دي چې غسل د رجلین واجب دی مسح دا جائز نه ده وبه قال حدثنا هارون بن سعيد الايوبي وقال احمد بن عيسى قال اخبرنا عبد الله بن محمد بن بكير عن ابي عن سالم ولا شداد قال ذهب مع عائشه رضي الله تعالى عنها وعن النبي صلى الله عليه وسلم يوم توفى سعد بن ابي وقاص فدخل عبد الرحمن بن ابي بكر فتوضا عندها فقالت يا عبد الرحمن بن يونس وبين سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ويل للعقاب من النار عقاب جمع د عقب د مؤخر د حیثیت ویل امام بغوی ویل لاصحاب العقاب المقصرين في غسلها او سوی مراد دا عقب دا مختص په هغه صورت کې چې کله ویل العقاب چې کله اختصار کو تاواله په غسل کې وو د دې په معنا کې ټول اندامونه پکې داخل دي چې داغه په اسباق کې تساهل کې مختوبواج او درز لاسونه داسې کا په خې ویندې او نویندې ټول پکې داخل دي خو دا وخت سره صحابه کرام اختصار کو تای په کوی ذلو کې کړي وا د نبی له سلام ویل العقاب من النار او ویل باقی د ټول اندامونو حکم دا وبه قال حدثني حرام بن يحيى قال اخبرنا مؤمن قال اخبرني حرب قال اخبرني محمد بن عبد الرحمن ان عبد الله مولى شداد بن الهادي حدثه انه دخل على عائشه رضي الله تعالى عنها فذكر عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله وبه قال حدثني محمد بن حاتم وابو ماجد الرقاشي قال حدثنا عمر بن يونس قال حدثنا عكرمة بن عمر قال حدثني يحيى بن ابي كثير قال حدثني وحدثنا ابو سلمة بن عبد سلمة بن عبد الرحمن قال حدثني سالم مولى المالكي قال حدثنا عبد الرحمن بن ابي بكر في جنازة سعد بن ابي وقاص فمرنا على ابي حفصة عائشة رضي الله تعالى عنها فذكر عنها النبي صلى الله عليه وسلم مثله وبه قال حدثني سلمة بن شبيب قال حدثنا الحسن بن عياش قال حدثنا مريح قال حدثني معاذ بن عبد الله عن سالم مولى شداد بن الهادي قال كنت انا مع عائشة رضي الله تعالى عنها فذكر عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله وبه قال حدثني زهير بن اصل کې دلته د مولاد شداد راغی چې دا نعیم ابن عبد الله عن سالم مولى شداد ابن الهاد د دې سړي درې صفاتونه د ذکر کیږي خو سړی یو بدر روایت کړی دی ابو عبد الله مولى شداد ابن هاد او بل روایت کړی دی مولى المهري دا د یو سړي صفات دا سالم چې دا مولا دی دا د شوی غلام دی دا درې واړه د دې صفات دي سالم مولى شداد مولى المهري مولى شداد ابن هاد دا د یو سړي صفاتونه او دلته دی روایت کې سلور تابعین دی بعد د بعضو روایت کوي دا سالم تابعی دی ابو سلمہ یحیی دا مشهور تابعین اکرمه ابن عمار تابعی دی دا هرماس ابن زیاد باهلی رضی الله تعالی عنہ نے سماع دا ثابت امام ابو داود تصریح کړی د دې په سماع باندې چې د دې سماع دا ثابت ده د صحابینا مدام تابعین وبه قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير قال وحدثنا اسحاق قال اخبرنا جرير عن منصور عن هلال بن يسار عن ابي يحيى عن عبد الله بن عمرو قال رجعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكه الى المدينه حتى لاقونا بماء في طريق تعجل قوم عند العصر فتوضاهم رجال فنهى اليهم وقال مختلف لم يمسها الماء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لکه چې کوم دی ونی وینځل شي هغه ظاهري لکه پجامه کې یو دی لون شي ښکار کوي په خې کې چې یو دی وچوي نو هغه پړقېږي دا ښکار کوي بل دې کې تعویل د تلوه ښکار کېدل د بل دې کې تلمع او پړقېدل
معنا هغه واضح ښکار کیږي هر سړی ویني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للآخر إن لا يسبق الوضوء وبه قال حدثنا محمد بن شيبة بشيبة قال حدثنا وكيع عن سفيان قال حدثنا ابن مثنى وابن بشر قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة كلاهما عن منصور بهذا الإسناد وليس في حديث شعبة لا يسبق الوضوء وفي حديث أبي عن أبي يحيى عن وبه قال حدثنا شيبان بن فروخ وأبو كامل الجعفري عن أبي عوانة قال أبو كامل قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن يوسف بن مالك عن عبد الله بن عمرو قال تخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم في سفر سافرنا وفادرنا وقد حضرت صلاة العصر وقد حضرت صلاة العصر راغلی وقت مانده د چا د مازدیګر وجعلنا مشروش نمسح على رجلنا منګه مسح کوله په خوبانې فنادا ويل للعقاب من النار. نزين امام بخاری رحمه الله دا راوسته دي چې دا انکار چې په دی باندې پیغمبر علی السلام کړي دا په سبب د مسح باندې نه په سبب د اختصار باندې په غسل د بعض خو باندې چې بعض خو وینځلې بعض نه وینا دا نبی علیہ السلام چې انکار کړي د کدی مسح کړي لیکن دلته ظاهری دا معلومیږي چې دا مسح په معنا د تخفیف فی الغسل سره عدم اکمال عدم اسباغ سره دی کمال نو کړي دی پورواله نه کړي او دسی پورا نو کړي ځکه نبی له سویل الله قاب من النار. کني روایت کې راځي چې بعد اندام په خو چپاته امام بخاری ری مولا چې انکار په سبب د مسح باندې شوی دی خود ته په روایتو کې تعارض او تضاد راځي موږ تعارض او تضاد نشته مسح په معنا د غسل خفیف سره مسح تخفیف فی الغسل معنا سره دی اکمال نو کړي اسباغ نو کړي ځکه نبی له سلام دا وحی ذکر وایا. وبه قال حدثنا عبد الرحمن بن سلام الجمحي قال حدثنا ربيع يعني كمسلم عن محمد بن زياد عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بان يغسل عبده فقال ويل للنار من النار. وبه قال حدثنا قتيبة وابو بكر بن شيبة وابو كريم قال حدثنا وكيع عن شعبة عن محمد بن زياد عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه انه راى قوما يتوضؤون من المطهرة فقال اسبغوا الوضوء مطهرة نو مطهرة اغلو ته ویل کیږي چې هغه باندې سړی او دس کوي هغه ته مطهره ویل کیږي کل اناء يتطهر به هر اغلو کې چې هغه باندې سړی او دس کوي کاغل لوټوي بل سي ارشي وای. فقال اسبغوا الوضوء فإني سمعت أبا القاسم رضي الله عليه وسلم يقول ويل للعقاب من النار. وبه قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير بن سهيل عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويل للعقاب من النار باب وجوب استيعاب جميع اجزاء محل الطهارة. باب دې په بیان د وجوب د استيعاب د ټول اجزاء د محل د طهارت استيعاب وکړي. استيعاب لاس پخا مخ ټول بویندي دلته د حدیث کې راځي چې وسړی پیغمبر رسول الله صحابي ولید د نوک اندازې عمره د دې په خ کې زی وچ پاتیو نبی له سلام ولیدل ارجع فاحسن وضوءك فرجع ثم صلى. د دې حدیث نه دا معلومیږي چې کله کوندې سیزا وچ پاتیوي استا طهارت او دس نه صحیح کیږي دا اتفاقی مسله ده او که یو سړی تیمم وهي بعد زی مسنه کی نو جمهور علما هغه داوی امام شافعی رحم الله مسلک دار چې دا نه صحیح کیږي لکه او دس نه صحیح کیږي او همدارنګه د دې تیمم نه صحیح کیږي. امام ابو حنیفه رحم الله درې روایت راغلي یو دار ک اقل من النصف نو دا کافی کیږي دویم دار ک اقل من قول درهم دا کافی کیږي دریم دار ک ربع فریدی فمادون دا کافی کیږي او کده دین زیات فریدی دا کافی کیږي نه. نو دلته روایتونه معلومیږي ک یو سړی په یو معمولی سیز جاهلن یو سړی فریدی ناپوهی حالت کې فریدی پور نشي پاتې شو دې بیا او د سینې او بل نبی له سلام سړی په څه کوتک نه راخلی په نرم طریقې باندې ویلار شه او دس دی وکا دینه معلومیږي سړی جاهل دی ناپوه دی هغه سره نرمواله کوم. بل حدیث احادیث ولدا مسله معلومیږي چې ګورا وظیفه د رجلین غسل دی ګورا مسح نه ده او بعض روایت قاضی عیاض رحم الله په دې حدیث باندې دلیل نیول چې موالات په داسه کې واجب دي ځکه نبی له سلام داسې نه وی لار شه اغه زه امید چې کم زیاته تر کړي
وینا لاش او دسوکا وی د دینه موالات چې دینو لازمیږي په دې باندې استدلال نیونه وبه قال حدثني سلمة بن شبيب قال حدثنا الحسن بن محمد بن عيينة قال حدثنا معمر بن ابي الزبير عن جابر قال اخبرني عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ان رجلا توضا فترك موضعا زفر على قدمه فابصره النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فاصل وضوءك فرجع ثم صلى باب خروج الخطايا مع ماء الوضوء. باب دې په بیان د خروج د خطاياو کې سره د وګود او داسنه چې او داس کې نو هغه سره چې کم خطایا استا لاسونو کړی دي استا خو کړی دي استا خپل مخه دا صغیره واړه ګناهونه دا چې دینو کړی دي او بو سره او داس سره خطه دا ګناهونه وېږي په دې وګو کې خطه دي بعض خلک هغه ته الله پاک کشف ورکړي دا ورته معلومي امام ابو حنیفه رحمه الله چې چا او داس اوکا هغه ودا ګناهونه په دې وګو کې لیدل چې د پاس را روان بیا الله تبارک وتعالى ته سوال وکړي الله دا زمانہ واخلي دا کشف زمانہ واخلي دغه خلکو باندې به اعتماد کېږم زما په باندې خلک ګمان دي خصوصي سړی د غټه ګیره د پټکې وهله دي سړی دی ګیره سړی وړي کړي چشمیا چولې دی او بیا کو نه هونی وبو کې روان یا الله دارا واخلي دارا نه ختم نبی الله تبارک وتعالى سوال قبول کړ دغه امام ابو حنیفه رحم الله دعا قبول کړه دعا قبول شو نو دې ته نواز دا په دې وبو کې ښکاری چې صغیر واړه ګناهونه په دې وبو کې روان وي نو دا مسلمان چې کله دا او دس کوي دا او د سره دا واړه ګناهونه د دې معاف کیږي او غټ ګناهونه په توبې باندې معاف کیږي وبه قال حدثنا سويد بن سعيد عن مالك عن مالك بن انس قال وحدثنا مطهر واللفظ له قال اخبرنا عبد الله بن عبد مالك بن انس عن سعيد بن ابي صالح عن ابي عن هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا توضا العبد المسلم والمؤمن فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيه نظر اليها بعينه. مسلم مؤمن دا شک دراوی دي چې مسلم ویلې که مؤمن ویلې وایا فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيه نظر اليها بعينه مع نظر اليها بعينه چې کتل هغه د پستر باندې دي خطیئه ته کتلی یعنی سبب د خطیئه ته کې دي کتلی دي اطلاق د اسم د سبب او مسبب د مبالغه کتوي چې د هر اندام د پاره هغه ګناهونه چې دی پورې مختص او هغه ذکر کړه او د هغه ازاله ذکر کړه چې دا څه شی زایل کېږي دا مخ چې کوم دی دا مشتمل د پسترګ باندې په فضا باندې په اوزون باندې دا درې واړه په دې مخ کې نو دا تخصیص د سترګې وری وش چې دې کتلې دي بعینه نو چې مخ او وین د سترګو باندې چې کم غیر محارم ته کتلې ګناه کړي دا الله پاک دې دین دا ګناهونه کتوري د سترګو تخصیص ولې منګو سترګو تخصیص ځکه دا سترګه دا جاسوس ده زړه دا سترګه چې کوم دا ټول حالات زړه ته چې دین دا نو چې کله د سترګې ذکر وشو نو باقی اندامونو نو ذکر مستغنی دي چې سترګې نه ګناهونه لاړ نور نم لاړ او یا دا ممکن دی چې دا فضا او جبا په مزمزي استنشاق باندې او وګونه په مسح باندې د دې ګناهونه چې دنه تویږي نو ځکه تعین د سترګې وشو سترګې خو دې لیکيږي نه او یا تخصیص د سترګې ذکر وشو څوک دا توهمونه کی چې د سترګې ګناهونه نه معاف کیږي ځکه سترګې وینځل کېږي نه ګناهونه په وینځلو معاف کیږي او سترګې وینځل کېږي نه د دې ګناهونه معاف کیږي ځکه حدیث کې د دې ذکر وشو چې د دې وینځلو سره مخ وینځلو سره سترګې ګناهونه دا معاف کیږي او د پدې او د وګونو داغي ګناهونه دا د جبه دا په مزمزي استنشاق او مسح باندې سکیږي دا معاف خطايانا مراد صغير تنا مرادي كبائر تنا مراد يخرج خروج ملت مراد غفران ده نو ذکر چې دا ګناهونه خو اجسام نه دي چې دا روان وي حقیقتا دا وزي دلته مراد تنا مغفرت او بخل دا حدیث دلیل در روافض باندې هغه دا وایي چې واجب مسح د رجلینو ده ذکر دلته مسح د رجلینو هغه باندې غسل باندې ګناهونه چې دینو هغه دا معاف دي حتى يخرج نقيا من الذنوب وبه قال حدثنا محمد بن معاذ بن بعيد القيسي قال حدثنا ابو هشام المخزومي عن عبد الواحد وهو بالقياس قال حدثنا عثمان بن حكيم قال حدثنا محمد بن كثير عن حمران عن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم توضا فاحسن الوضوء خرجت خطاياه من
جسده من جميع بدنه او یاد اعضاء د اندامون نبوذ حتی تخرج من تحت اصفاره نلندن نکان چې کوم ګناهونه وي هغه اوس باب استحباب اطاله الغرة وتحجير بوضوء باب دې په بیان دي کې مستحب ده اطاله د غوري او تحجيل پاودا سکی تطویل د غوري چې ته ولګي مخ ویندي د مخ سره د سر یو حصہ ور سره پریم دي یا د مخ تجاوز وکي د اغه زینونه چې کم د دې غسل واجب دی دا غینه تجاوز کی دی ته ویل کی تطویل د تحجیل ما فوق د مرفقین او د کعبین او دا مستحب دی چې د کعبین نه راتیر شي بر پندې ویندي د مرفقین او تیر شي بر مټه دا ویندي دینه چې تجاوز کې نو څومره تجاوز وکي دې لپاره بعض علماء وایي چې توقیت اندازه نشته خو پندې نه طرف تجاوز وکړو د موټو طرف تجاوز وکړو چې څومره دی وکړو او دویم دار چې نیمه پندې نیمه مټ تا ورسا او دریم دار چې منکبین تا ورسا ورکبتین دنګنونو پوری اویندا هم دارنګ منکبین پوری دا اویندا پر اوګو پوری دا اویندا بعض علماء وایي چې د مرفقین نه یا د کعبین نه تجاوز کول دا جائز نه دی نو دا خبره باطله ده لکه امام ابو الحسن ابن بطال رحمه الله وی چې د دینه به تجاوز نه کوي بس کعبین مرفقین پورې وبین دي دې دعوت کا باطله ده ځکه دلته صحیح حدیث نه دا ثابت ده چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه دا وی چې دا فعل ذلك عن رسول سلام ابو هريره مسلک او مذهب ده نبی صلی الله علیه وسلم نه دا ثابت او پاتې شو بل روایت کې راځي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام او دسو بل من زاد علی هذا ونقص فسد اساء وظلم نو دلته مراد دا ده چې دا زیاتواله نه مراد عادت د مراتو کې ظاهری روایتو کې تعارض او تضاد ښکاری دی حدیث نه معلومیږي چې تجاوز وکړه مرفقین او همدارنګه د دین تجاوز وکړه د کعبین نه تجاوز وکړه کعبین نه تیر شمټه ویندا پندې ویندا ته وي چې چا زیاتواله وکړي ظلم ګناګار دلته دا ظلم ګناګاری مراد په عادت د مراتو کې دي چې درې ځل نه سرو پیند ځلوي دي دا ته نه مراد او دغه تجاوز ظاهرا ته نه مراد دي ذکر پر روایتو کې تعارض او تضاد دانشته وبه قال حدثني ابو بكر بن محمد بن العلاء وقاسم بن زكريا بن ميلاد وعبد بن حميد قال حدثنا خالد بن مخلد بن سليمان بن بلال قال حدثني عمر بن وزيد بن سليم عن عمرو بن عبد الله بن مسعود قال رايت ابا هريره رضي الله تعالى عنه يتوضا فغسل وجهه فاستغفر ثم غسل يده اليمنى حتى اشرع في العضد ثم اشرع في العضد واشرع في الساق معنا دارا چې غسل د ساق او د مټ کې دی کې داخل شو ثم مسح براسه ثم غسل رجله اليمنى ثم غسل رجله اليمنى حتى اشرع في الساق ثم غسل رجله اليسرى حتى اشرع في الساق ثم قال هكذا رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضا وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انتم الغر محجلون غر بياض اغه سپینوالی ته تندید اس کې وی تهجیل بیاض ته ویل کېږي د لاسونو په خو کې وی نو دلته مراد نه اغه نور دی چې دا په ورځ د قیامت کې د دې اندامونو په دې دی باندې وی نو د دې سپینواله تشبیه ورکړی دا د سپینوالی د اثر دا غسر تشبیه دا ورکړی ومن استطاع منكم فليطيل الغرة وتقتلوه وبه قال حدثني هارون بن سعيد الذي قال حدثنا قال حدثني نوح قال اخبرني عمرو بن الحارث عن سعيد بن ابي هلال عن نعيم بن عبد الله انه راى ابا هريره رضي الله تعالى عنه يتوضا فغسل وجهه ويديه حتى كان يبلغ المنكبين ثم غسل رجليه حتى رفع الى ساقيه ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انهم من ياتون يوم القيامه غرا محجلين من اثر الوضوء فمن استطاع منكم ان يطيل غرته فليفعل وبه قال حدثنا سويد بن سعيد وابي عمر جميعا عن مروان بن الفزاري قال ابن ابي عمر قال حدثنا مروان بن ابي مالك الاشعري سعد بن طارق بن ابي حازم بن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان حوض ابا من ايديه ان ايدك النبي صلى الله عليه وسلم فرمایي زما حوض حوض ما داړر ابعد د الیته چانه د عدننا د دینم ابعد د دینم لري زائد ده د بعد ایلینا چې دا یو خار د په ساحل د اخیری بلاد د شام کې بحر یمن ته نږدې ده د چانه د عدننا د اخیری خار د یمن دا چې دا نږدې ده بحر هند ته نږدې ده دومره زما د حوض آیا له اشد بياض من الثلج واحلى او ډیر خو دې من العسل المخلوط به اللبن
هغه غبین چې هغه سره په خلق کړي شي وي پیم رښتیاني پي او غبین مرشتیاني د غره غبین وي او تم ورته وګي خطبت دی ورته برابرۍ یا د ورځ یو لس بجې وي 12 او یا د ماخام 15 بجې 15 بجې او دا د تراوړي او دا سي پیوي مخلوط باللبن وي وایا ولا ان يتوكلون على النجوم والنجوم لا صد الناس عن كما يصدون نو ذبح خلق چې دینو نبی له سلام فرمای سکسان بری شي زبد الره منه کومه د دینا کما يسد الرجل لك څنګه چې منه کول شي سړی راعي ای ویل الناس هغه خان د اجانب د خلقو د حوض نه منه کوي نو داخل بری شي زیب منه کو مذيب من پردما قالوا ولي صيانه عن المشاركه والمخالطه زبدي ساتن د مشارکت مخالطت نه چې دې سره شرکت دا مکه وي تاسو وایا قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم تعرفون يومئذ قال نعم لكم سيما لكم سيما تاسو پار بن خوي سيما نخوي ليس دموي لاحد من الامم تردون تاسو برضي علي غر محجلين من اثر الوضوء دا برضي سيما علامون ختويلكي بعض علماء په دې حدیث دلیل نه وله چې او دس د خصائص د دې امت نه دي او بعد وینا او دس مختص دی پورې نه دي د امت پورې بلکې دا غور او تحجیل دی امت پورې خاص دي دلیل په باندې هغه حدیث دی چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام هدا وضوء او وضوء الانبیاء من قبلی او بعد وینا دا مختص دی هغه جواب کوي چې دل تراوی روایت نقل کړي دي یو دا کې د حدیث ضعیف دی دویم دار د احتمال لري چې د انبیاء او دس پورې مختص خو امم نه دا او دس اختصاص د انبیاء علی السلام پورې یا دا او دس دما دا سده لکه د وضوء الانبیاء قبلی هذا وضوء الانبیاء قبلی د حدیث ضعیف دی یا د انبیاء پورې مختص خو امت پورې دا مختص نو بلکې دا خصوصیت د امت د پیغمبر علیه السلام تريدون علي قرآن محجلين من أثر الوضوء وبه قال حدثنا أبو بكر واصل وعبد الله واللفظ الواصل قال حدثنا ابن فضل عن أبي مالك الأشجعي عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ترد علي أمة الحوض وأنا أبود الناس عنه كما يبود الرجل زبا بني قوم خلق لرا تاسو برا دی لیکن بني خلق لرا منی قوم ازود الناس منی قوم خلق لرا لکه څنګه چې منی کوي سړی ول الرجل عن ابله د بل سړی خان منی کوي د خپل خاننا قال يا نبي الله صلى الله عليه وسلم تعرفون قال نعم لكم سيما لا غيركم تريدون علي أمر المحجلين من أثار الوضوء ويصدنا عن طائفة منكم فلا يصلون ما قل يا رب هؤلاء من أصحابي فيجيبني مالكم مالكم فيقول هل تدري ما حدث بعدك هو چې تا ته پته شته چې دې ستانه ورسته څه پیدا کړیو ما حدث بعدك ستانه ورسته دې څه پیدا کړیو تا ته پته شته بل روایت کې راځي قد بدلوا بعدك ستانه ورسته دې دین کې تبديل لا واستي فاقول سحقا سحقا دې کې علما اختلاف دي چې د دې نه کم خل مراد دي چې نبی له سلام به حوض ته نه پری نه براده شابه وسو لگاو دا سوق دي سوقي دي نه مراد منافقان مرتدین ته نه مراد دي د غور او تحجیل د وجه نه بدی ریشي نبی له سلام आवाज کی د هغه علامو د وجه نه چې تاسو هغه خلنی چې الله تبارک وتعالى وعده کړی دویم قول دار چې دا باندې کول شي د حوض نه د هغه سوق چې نبی له سلام زمانہ کې او هغه نه بعد مرتد شي نبی له سلام ورته आवाज کی ذکر دیوانه علامه او دس نشته خو نبی له سلام به پیژني د دې په حیات کې اسلام راوړو پیژني نو بیا ورته ویل شي ارتدو بعد کستان ورسته دی مرتد شي ویلي دریم قول دار د دین مراد اصحاب المعاصی او کبائر ته مراد دي چې توحید باندې مرشي ودا کسان ته مراد دي یا اصحاب البدع ته مراد دي چې د بدعت د وجنه د اسلام نه خارج شوی نه دي نو بنا په دې قول باندې دا کسان چې کوم دي نو دا دې باندې کول شي دی به جهنم ته نشي داخله وله بلکې دا دې د پاره عقوبت دي عذاب دي چې حوض نه منع کړي شي به ولا تبتلا په دې باندې رحم وکي الله به بغیر د عذاب نه جنت ته ورسته چینو دا داخل حافظ ابو عمرو ابن عبد البر وای عمر ابن عبد البر و د دین مراد هغه څوک مراد دي چې په دین کې بدعت وکړي دی و د حور نشړل شي مبتدعين فرقه نبی له سلام باندې پر دي خوارج روافض مرجئه معتزله مشبهه امدارنګ جبريه دا خلق بم نپری دی حوصه دا فرق مبتدعات نه مراد دي یا هغه خل مراد دي اصحاب الهوا چې خواهشات او تابعداري کې داخل کې نه مراد
آیا وبه قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا علي بن مسلم عن سعد بن طارق عن ابي بن حراج عن حذيفه رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان حوض الى من ايضا من عبد والذي نفسي بيده لا يذوب عنه رجال كما يذوب الرجل يقول غريبه عن حوضه قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم طالبنا قال نعم طالبنا علي يقول المحجرين من هذا الرجل الى كل احد غيركم وبه قال حدثنا يحيى بن ايوب وسعيد بن يونس وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر جميعا عن اسماعيل بن جعفر قال ابن ايوب قال حدثنا اسماعيل قال اخبرني على عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم تذكر مقبره نبی علیہ السلام مقبره تراغ ظاهری دار مراد نه جنت البقیع دی نبی علیہ السلام جنت البقیع تراغ پیغمبر علیہ السلام مقبره تتللا اولت دعا کولا فقال السلام علیکم دعا ثابته السلام علیکم دار قوم مؤمنین نبی علیہ السلام مقبره تراغ دا وان شاء الله بكم لاحقون دا ان شاء الله تبارک د پاره الہی قول دا نو موقع شرط نشته نو ان شاء الله دا تبارک دا شک د پاره بلکې تبارک د پاره امتثال دې قول د باری تعالی ده لا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا الا ان يشاء الله او یاد لرئ چې متکلم دا کلام ذکر کی حسن د کلام خپل د پاره یا استثناء عیده د لحوق فی هذا المکان دا مرګ په مدینه منوره کې چې زمونږ لحوق بدلته کیږي او قبل دې کې وکیږي نو دغه په معنا ده ان شاء الله یا ان شاء الله په معنا ده ان شاء الله په هغه وخت کې چې الله خو شو نو موږ تاسو پوری پیوسته کیږو زمونږ ما غدالار وددت تمنيت واحببت نظم دا غنما ددا خو ولید عنا قد رحمنا اخواننا قالوا ورثنا اخواننا يا رسول الله دې خپل ورونه صحابه کرام له ورثنا اخوانکم مستورون نه یو دی حدیث کې راځي تمنا په خیر کارونو کې د اهل فضل اهل سلاسل د ملاقات پیغمبر علی السلام داغه تمنا کړی دا قد رأينا اخواننا رأينهم في الحياه في الدنيا چې مالی دی وی نو نبی رسول الله وینا موږ استورون نه یو نبی رسول الله وینا انتم اصحابي دا نفذ قوت ندا نبی علیہ السلام دیته یو مزیت منقبت زائده ورته ورکړ چې هغه صحابیت دی تاسو زما صحابه تاسو داسې مزیت او منقبت حاصل دی چې دا مزیت منقبت بل چاته حاصل نه دی انما المؤمنون اخوتنا بعد خلق بدی دلیل نیولې دا ورسته چې کم کسان راځي بعد صحابه دا افضل دي ممن کان من جمله الصحابه نبی علیہ السلام خیر القرون قرنی دا على الخصوص بنا کوي يعني خير الناس قرنه هي السابقون الاولون من المهاجرين والانصار ومن سلك مسلكهم دا افضل د امت ناغین ورسته چې څوک راځي ولیکن مسله دا ده صحابه ته یو منقبت فضیلت ملاو شوی دی چې هغه صحبت د پیغمبر علی السلام دی دا ورته ملاو شوی دی دا یو مزیت د افضل دی کوم کس چې آسان چې ورسته راځي نو دا فضیلت د صحابیت سره یو شی عمل نیک عمل دا معادل نه دی د پردا فضیلت دا ملاو شوی نبی رسول الله فرمایي لو انفق احد مثل احد ذهبا ما بلغ مد احد ولا نصيفه صحابه چې کوم خرج د الله په لار کې کړی دی هغه نو ورسته یو پاوی کړی دی نیم کیلو کړی دی که یو سړی ورسته راشي د احد غرم سره د الله په لار کې خرج کړي د نفقې ته دا رسیږي نه نو صحابیت فضیلت ته هیڅ څوک رسیدي نشي نبی له سلامي تاسو زما ورونه وي خو تاسو یو مزیت فضیلت حاصل د صحابیت دی دا ورسته چې څوک راځي هغه ته دغه فضیلت حاصل نه دی نفید هغه نه کوي د چې اخوت نه کوي نبی له سلام نبی له سلام مقصد دا چې تاسو ته کوم فضیلت ملاو دی دا فضیلت بل چاته ورسته راځي هغه ته نشي ملاوي وإخواننا الذين لم يتوبوا فقالوا كيف ذلك ولم يتبعوا من أمتك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أرأيت خبرك يا مخاطب لو أن رجلنا أن رجلا له خير يقول محجر بين ظهر خير قوم وګوره د دې اسونوي تندیس په نیو پخیس په نیوي دا په ما بین د اسونو کې وی دوه من بهمنا دا سه اسونوي هغه څنګه وی نو دوهم سیواته ویلې دوهم سیواته ویلې کېږي بهم سیواته ویلې کېږي اصل کې بهم هغه رنگ ته ویلې کېږي چې لون د دې سما سیوا د دینه بل رنگ نیوي خلق نیوي ورسره تور وی سپین وی سور وی خالص رنگ وی
دې ته بهم ویلې کېږي. قال ولا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فإنهم يأتون المحاضرين من الوضوء وأنا فرتهم زستاس مقدم مخیم په حوض باندې. نو ادا یو بشارت نبی رسول الله ذکر کړي فهنيئا لمن كان رسول الله صلی الله علیه وسلم فرته هغه چا د پاره مبارکي ده چې نبی رسول الله هغه مخ کې رواني هغه د دې فرته مقدم وي او رسول پسې خل رواني چې د دې امت ده. الا اذا دل رجال من حوض كما يدل الراعي قالوا ناديهم على هلما ويقال ان قد بدل بعد فاقول سحقا نو زه به وایم چې دې د پاره د هلاکت وي د دې د پاره. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز يعني دراوردية قال وحدثني سام بن موسى الانصاري قال حدثنا قال حدثنا مالك جميعا عن العلاء بن عبد الرحمن عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج الى المقبرة فقال السلام عليكم دار قوم المؤمنين ان شاء الله بكم لا يكون في حديث اسماعيل بن جعفر غير ان حديث مالك فبذات الرجال من حوضه. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا خلف يعني بن حريق خليفة عن ابي مالك الاشعري عن ابي حازم قال كنت خلف ابي هريرة رضي الله تعالى عنه وهو يتوضا للصلاة فكان يمد يده حتى يبلغ يده فقلت له يا ابا هريرة ما هذا الوضوء؟ فقال يا بني فروخا انتم هاهنا لو علمت انكم هاهنا. هغه ویلي دي او دس کوله مان د پاره ته دې چې تخر ته خبره ورسول یا ما ته یا ما د څنګه او دس کې تخر کولې دي او دسو. نو فقال هغه ویلي یا بني فروخ انتم هاهنا اے بني فروخ تاسو دې دیکي بني فروخ تاسو دې دیکي. نو کچې ته ما ته پته وې تاسو دې دیکي ما بداسي او دس نو کړي چې ما دا کم او دس وکاو ما بداسي او دس نو کړي دا د ابو هريره رضی الله عنه خپل افراد دی خپل عشق دی چې دغه طریقې باندې او دس کوي. فاروق د اولاد ابراهيم عليه السلام اسماعیل علیہ السلام اسحاق علیہ السلام دغه اولاد دي د دې نسل به چې دینو دا ډیر شو. هغه عجم چې کوم د دنیا په مین کې واقع دي هغه د دې په اولاده کې چې دینو شمار. ابو هريره مقصد دا دی چې تاسو ته دا مناسب نه چې اقتدا وکړي ذکر دی کې عام دی کې رسخت راغلی تاسو تشدد مکوئ سختی مکوئ وسوسه مکوئ د دې اعتقاد مکوئ چې دا مسلک او مذهب دی دا سنت دی د دې اعتقاد دا مکوئ. ما وکختا سه نه زه خبر وې تاسو دلته ما به د عام خلکو په مخ کې ناپوهه خلکو په مخ کې دا کار نو کړی دا کار به نو کړي هغه به عقیده وساتي هغه وایي چې دغه د پرې د لاسونو مندل دا فرض واجب دی نو هغه به د تشدد کوي په ځان باندې سخواله وکړي او په حقیقت کې دا واجب نه دی ځکه ابو هريره رضی الله عنه بعد کارونه هغه داسې کوله چې هغه واجب نه وو او د عشق محبت د وجه نه استحباب طریقې باندې عمل هغه دا کوي. سمعت خليل يقول تبلغ الحيلة من حيث يبلغ الوضوء ما اوریدلی تبلغ الحيلة من حيث يبلغ الوضوء. حلیہ بیاض ته ویل کېږي زینت ته ویل کېږي بچا کې په جنت کې. باب قد اسباب الوضوء على المكاره باب دې په بیان د فضیلت د اسباب الوضوء په مکاره باندې تا ته څومره چې دینو تکلیف دی مشقت دینو به کامل او دس چې دینو دا کې. و ان قال حدثنا يحيى بن قتيبة وقتيبة بن محمد جميعا عن اسماعيل بن جعفر قال ابن قال حدثنا اسماعيل قال اخبرني على نبي عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الا ادلكم على ما يحمى في الخطايا ويرفع في درجاته قالوا بلى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اسباب الوضوء على المكاره وقد سرد تکلیف نا سرد مشقت نا تلګيږي چې دین او دس کې پچا باندې مکاره باندې نو مکاره تکلیف دی مشقت دی مکاره شد ګرمي ډیر ده یخني ډیر ده تکلیف د بدن ته ډیر دی سره دین او دس پورا کین وانتظار صلاه بعد صلاه فضائل الرباط وبه کثرت د خطای المساجد مانده د پاره دې نماز سیوا تلاوت نور اذکار نفلون د پاره انتظار صلات بعد صلات انتظار وقتها یو یا انتظار جماعتها بعد الصلاه چې مون په جماعت باندې کې منفردانو کې به انتظار د مانده کې بل استاد دا فکر او سوچ د جماعت پوری معلق وي د جمع پوری جماعت کې کېنی یا په کور کې ناسخ انتظار د مانده کې او یا په یو شغل کې مشغولي دکانداری کې خضرت د جمع باندې سره معلق وي چې جمع رانه لاړ نشي جماعت تلار شمه ډیم برابر شي لاړ شمه دا سینا چې جمع ولاړی او ته چنجي ته ولاړې زی نه دکان کې کور کې زړه د معلقي چې جمع رانه لاړ نشي مضبوط زړه د معلقي نبی رسول الله فرمایي اورد د قیامت کې
سبعه وکسان دي چې الله تبارک وتعالى باندې عرض سور لاندې کی د دینه ما سوا بل سورې بنوي یو هغه سړی دی رجلن قلبه معلق بالمساجد هغه سړی چې زړه د جمعه سره تړلې وي اگر که جسد خارج د جمعه نه وي زړه د جمعه سره تړلې کور کې ناس دی وخت ګوري غړی ته ګوري ګنډي ته ګوري مصیبت موبایل ور سره دی هغه ته ګوري جمرانه لاړ نشي دکان کې دی هغه ته انتظار دی یا په جمعه کې ناس دی خود مانده لپاره انتظار دی یو دغه سړی دی په نبی رسول الله فرمایي فذالکم الرباط فذالکم الرباط دغه رباط دی دغه رباط د اهتمام او د تعظیم د شان دی فذالکم الرباط نبی رسول الله فرمایي دا رباط دی رباط اصل کې ویل کېږي الحبس علی الشیء معنا در دې د خپل نفس بند کړي د الله تبارک وتعالى په طاعت باندې فذالکم الرباط یعنی افضل الرباط دا افضل د رباط دی لکه روایت کې راځي الجهاد جهاد النفس جهاد د نفس دی فذالکم الرباط بلویت کې دو ځل راغلي دا تکرار د اهتمام د پاره د تعظیم د شان د پاره دی نو معنا دا ده یا نبی رسول الله دا خبره ورو سرویت کې راځي فذالکم الرباط تکرار دې د پاره کې چې خلق باندې پوشي نو دغه رباط دی 14 پورا کې فذالکم الرباط دا رباط دی معنا دا مرغم فيه دی دا نفس دی په عبادت باندې مانده باندې بند زړه دی معلق دی اگر که هر ځای کې باندې جمعه نه حضرت جمعه سره تړلې چې مونږ لا نشو د جمع ټیم کې ځان ورته راسي وبه قال حدثنا عيسى بن موسى الانصاري قال حدثنا مالك قال حدثنا مالك بن حنبل وحدثنا محمد بن قنا قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة جميعا عن العلاء بن عبد الرحمن بن هذا الاسناد وليس في حديث شعبة ذكر الرباط وفي حديث مالك بن زيد فذلك الرباط وذلكم الرباط باب السواك باب دې په بیان د مسواک کې د خبره کړي و سواک ويطلق على الفعل وعلى العود الذي يتوسوق به چې مسواک باندې وای ساک یسوق په معنا د دل سره د دلته مسواک ته ځکه خلک وهل کېږي نو دی وجنا دې ته سواک سنت دی واجب نه دی البته مسواک په ټول اوقاتو کې مستحب دی خاص کر په بعض اوقاتو کې نو هغه دار چې مونږ کله کې مانده ته دې مسواک به وهي او دس کو وخت کې قرات د قران کریم کې خوب نه بیدار شي خلک کې تغییر راغله خوراس کاک چې دنو دادی پریخه دلیل وخت نه کړي دا سې دې په خپل بدوی لري هو به دې په خړلا ان اسوار دی واچو سیګریټ دی وهله دی وخت ما مسواک به او جماعت ته دی او اجتماع ته دی وخت ما مسواک ډیر وخت پاتې شي خله دې چپدا دی وخت ما مسواک به خله به کنګال کې خبرې ګټې دوه درې نه دی کړي خله کې واچو خله کنګال کا او همدارنګه دغه صورت کې مسواک وهله نبی رسول الله والسلام نه دا ثابت دی دی وخت یا ډېر زیات خبرې دی وکړي دی وخت کې مسواک دا وهي مسواک هر وخت کې وهله سر شوافی وینا زوال نورست مسواک نه وای چې هغه بوی چې کم د خلی دی چې هغه ختم نشي موږ الله ته چې بوی خوخ دی هغه د معدې دی د خله نه دی کله خله بوی الله ته محبوب خوخه به خو نسواری وګټه لکه سلی رش غنټه د خله نه بویزي بیا خو بغیر روجې نه بویزي بیا خو دی وګټه لکه نه هغه د معدې بوی دی دغه بوی ته مراد نه دی ځکه نسواریان دوه قسمه بعضی واچو پتو بعضی پتو واچو نو پتو معنا دار چې توف کی توف بس بیا بل نور واچي خلته شپريګ دي نه بس دې ته نه پری دي الله یا کلمه وي ځکه چې ذکر کوي نو خلک نسوار نه لريږي نو ذکر کولې نشي نو ګور نسوار د یو عظیم قباحت دغه دي چې نسواری سړی ذکر بالکل نشي کولای او هغه سړی چې ډیر نسوار شي ځکه چې واچي به نور واچي چې خبرې کوي خلک نه لريږي شوندو باندې کتګیره باندې رواني او بیا چې دا بنو والا زیړ نسواری او کې زنده چې راګیره باندې کت اینا چې ونه ګوري پته هم لګيږي نه داس خبرې باندې کې خلک چپ پسات نو دیو جنا او بعد داسې دې پتو بیا واچو او بعد بیا واچو پتو چې واچي بس منټ وته نه بیا توف بیا واچي توف واچو پړېګانی ورته ختم او با سره له خلک کې ساتي واچي ګنټه 2 غنټې ساتي بیا غینه بعد نو بیا تو کې نه غینه بعد نور راچي بعد ودا سي زر زر راچي چې واچي طریقواله چلار چې بیا تو کې بیا نور واچي بیا تو کې نور واچي بیا تو کې نور واچي بیا تو کې نور واچي کوم سړیو نو هغه نسواریو نو هغه د خدای ته د تقبیل د پاره د خپلې نږدې کړي
چې خلی نږدې کړی دا ناغه خامخا نسوار بوی ته اخذ ورته ویل کور دی وران شه د هیت لري که زما د مخنا هغه له کور دی ستا وران شي هي نه د خلدا ځکه بوی کول هغه سپری دی هي ما طرف تر اواړه نو دی وجنا خبره دار چې داسې اوس خبره وګديږي چې نسواری سړی د دې په مقصد خو پیږي وینا دا مقصد دا د نسوار دا مکروه تبعیدی د منګه مقصد دا چې نسوار پر خودل پکار پښلق دی ولګي کې دې شستا د یو خیاستو کلی عالم فاضل حافظ لحیم شحیم اخلاقدار مزیدار تابعدار د خذي مانع یو دا وګرځي چې مناسب نکو مزه نسواری کې دې شی یو مانع دی او دسه سړی دی لیدل دسه خزر دی لیدل دنیا کې او چې دا مناسب نو کوم ځکه نسوار نه چي دا شته نه او دا شته و چې دا نسواری دی نه کوم نو کې دی شي د یو خیاستو کل مزیدار د سوار لسم سپوږمینا نسوارو د وجنه ته معنی وګرځيږي هغه بستا په نصیب کې نوي مقصد دار چې پرې خودل پکار دي پرې خودل د دې د پاره وایو او نور چې څوک کوي هغه خاصه خپل پیږي چې کوي وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد وعن نافع وزهير بن حبيب قال حدثنا سفيان بن جعفر بن زناد عن لا رجع النبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا ان نشق على المؤمنين وفي حديث زهير على امتي لامرهم بسواك اجتهاد د پیغمبر اسلام جائز دي نه معلومه شو اے نبی اسلام امت باندې څومره مهربان دي لولا انا شق على امتي او دې کې دلیل د فضیلت د مسواک باندې چې هر وخت او داس کې منتدین مسواک وها وبه قال حدثنا محمد بن الله قال حدثنا ابو بشر بن سعيد عن ابن قال بن شريح عن ابي رضي الله تعالى عنه قال سالت عائشه رضي الله تعالى عنها قلت باي شيء كان يدعو النبي صلى الله عليه وسلم اذا دخل بيته قال بالسواك وبه قال حدثنا ابو بكر بن ابي عبد قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن ابن بن شريح عن ابي رضي الله تعالى عنه عن عائشه رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا دخل بيته يبدا بالسواك وبه قال حدثنا يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا دا سند کې ټول بصریان دي ما سوا د ابو بردتن دا کوفی دي ابو موسی اشعری رضی الله عنه دا کوفی بصری دي نو دینه ما سوا نور چې څومره راغلي دي دا ټول یو علاقه اوسیدونکي چې د بصری وایا قال حدثنا حماد بن زيد بن عن هلال وهو ابن جرير المعولي دا معولي دا د از قبيله یو شاخ د هغه ته نسبت شي وایا عن ابي موسى رضي الله تعالى عنه قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وضرب سواك على لسانه وبه قال حدثنا معلومیږي چې همیشه د پاره ګوره مسواک په ټول اوقات نبی له سلام ډیر اهتمام د مسواک کړی دی په هر حالت کې به وایي وایا وبه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا مسلم بن حسين عن ابي وائل بن حذيفه رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قام يتهجر يشوف فاه يشوف شوس مګلو ته ویل کی دلق الاسنان بالسواک دې ته ویل کی دویم قولن شوس غسل ته ویل کیږي درېمه معنا شوس تنقیه ته ویل کیږي څلورمه معنا شوس غرول ته ویل کیږي شوس پاو غرول خلق بنا وایا وبه قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم قال اخبرنا جرير عن منصور قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا ابي وابو معاويه عن الاعمش كلاهما عن ابي وائل عن حذيفه رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قام من الليل يمد ولم يقول للتهجد ابي قال حدثنا محمد بن متنبه بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن منصور وحسين بن عوف عن ابي وائل عن حذيفه رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا قام من الليل يشوف فاه بسواك ابي قال حدثنا عبد الحميد قال حدثنا ابو عامر قال حدثنا اسماعيل بن مسلم قال حدثنا ابو متوكل ان ابن عباس حدث ابن عباس هو حدیث بیان کړه چاته متوکل ته انه ابن عباس بات عن نبی الله صلی الله علیه وسلم قال لئن قام نبی الله صلی الله علیه وسلم الى الليل فخرج فنظر الى السماء فمثل هذه الايه في الرحمن ان بخلق السماوات دې حدیث ته معلومیږي قراءت عند الاستيقاظ في الليل دا مستحب دي اسمان ته نظر وکړه عظیم تدبر کا اسمان د ستورو د پیدا کېدلو په دې کې او کچې ته خوب استيقاظ دا مکرر وی بیا ویل مستحب دي ان في خلق السماء والارض واختلاف الليل والنهار حتى بلغ وقنا عذاب النار ثم رجع الى البيت فتوسك وتوضا ثم قام فصلى ثم رجع ثم قام فخرج فنظر الى السماء فتلا هذه الايه ثم رجع فتوسك وتوضا ثم قام فصلى باب خصال الفطره اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال
لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. بسم الله الرحمن